ورته هندوان یو که مسلمان یو خبره وکړه سزا نه بس کوم هغه نه بیا بچو خان اول ودرو چې پورا بد خبره وکړه بیا سزا نه ورکو بیا سزا هندوان یو که مسلمان یو مسلمان اکرکای لګیس که مسلمان یو مسلمان څو کسان یو تاسو دوه کسه در سره څومره وخت کېږي څومره وخت ورته څلور کاله دغته چیش ته راغلیو څه وجې نه ورته راغلیو دماغ بوج ته چوپ شه سحر کې راغلیو کوم داسې راغلیو هغه په ما مړ کوه خپله راغلیو تعویض په ذریعه څوک ها سحر سره راغلیو تاسو دغته کم کم تکلیف ورکوو دغه هلک ته دماغ بوج نور زړه بوج نور کم تکلیف ورکوو میده نور بس دغه دی بس دغه ځای نه څومره وخت ورته کېږي څلور کاله تاسو چا رالېږلي سحر کې چا رالېږلي کس پېژنو سحر پېژنو که نه پېژنو هغه خپل کس دی خپل کس دی هغه په ویلې رالېږلي څه یې رالېږلي ورته څه وجې نه یې رالېږلي ورته ده ورته څه دښمني شته څه دښمني چې ورته شته دی نه نشته ورته څه لنجې منجې ورته شته نو بیا یې ویلې پې سحر کړو بیا چی شته پې کړو څه وجې نه یې پې کړو څه وجې نه یې پې کړو هغې خپل کړي څه شی یې کړي هغې په خپله کړي ملا ته تلو که هغه خپل لیکل کړي هغه چاته تلي وو چاته تلي وو ملا کوم ځای و چې تاسو یې رالېږلي وو هغه د کوم ځای دی شیعه دی او تاسو کوم مذهب تاسو شیعهګان یو که مسلمانان سنیان یو سنیان یو نو شیعه سره سنیان چېرته دی چې سنیان رالېږي ورڅخه خبیثه او تاسو په دغه واده کړی واده یې کړی واده یې بیا خلاص کړی دی او فارغ کړی دی د ښځه په تاسو طلاقه کړې وه څنګه په طلاقه کړې وه څنګه په طلاقه کړې دماغ باندې بوجو بیا هغه ورسته معده ښځه په څنګه طلاقه کړې وه هغې کیسه ماته وکړو هغه په څنګه طلاقه کړې وه هغه کیسه راته وکړو کنې بیا سیزن چغلی نه وباس هم هغه مو خراب کړي وو څوک ده خراب کړي وو دې کور والا یې خرابه کړې وه که دا یې خراب کړی وو دا چې خراب ته کړو بیا څه وشو بس لانجې شروع شوې او بیا څه وکړو بیا پې طلاقه کړه په ده باندې تاسو طلاقه کړه که دې هلک خپله طلاقه کړه تاسو پې طلاقه کړه که دې هلک خپله طلاقه کړه هلک خپله طلاقه کړه د تاسو وجې نه اوس دې نه بعد به څه کوئ زو چېرته به ځئ چېرته به ځئ چې چېرته وم تاسو کوم ځای نه ورته راغلي خپل کاروبار نه کوم ځای د پلار مې پرېږده نظر ته اوس غولي وباسه صبر وکړه کوم ځای ته تاسو به چېرته ځئ تاسو کورونه چېرته دي تاسو کورونه چېرته کې دي کورونه کراچۍ هغې کې تاسو به کراچۍ ته څو که دلته به پاتې کېږو را سره بیا به دغ باندې راڅو بیا به مړه کوم به ونسوئ غوږونه شابه ټیټ غوږونه ونسو تیز اواز کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ واده کوو دواړه په قسم سره دې رندوکي ده دې هلک له دې ژڼکي له بیا موږ تکلیف نه ورکوو نه بدن کې پټ او نه ښکاره جنګ جګړې به پې نه کوو بیماری به پې نه لګوو کاروبار ته به یې پرېږدو د الله په حکم سره او که دوکه مې کړې وه بیا به بدل په سزا مړه کوي واده شوه که دوکه ده دوکه به نه کوو او که کړې ده وه بیا خبره ته سوال نه کوي که نه راکړه واده رس واچو ګوتو له ګوتو ښه به ټایټ ضرور کوو وځو بدن نه ورته وځئ دواړه وځو ورکوځو زور ځه ورکوځو ټایټ نورو زور ښه به نه ورکوځو حمیدالله روباریه سلام ده حمیدالله بله چوخ حمیدالله کم ځای جنوبي وزیرستان جنوب چیر باندې شو زه ډېر ټیم بیمار وم بیماری څه بیماری دماغ مې باندې زړه اوس دې دماغ بند که کولو دي اوس کلاو دي صحیح دي دا چا
بسم الله الرحمن الرحیم دا ملګری تاسو ولیدو غریب تقریبا چې 4 کالونه دغه دماغ ولا مسله و دماغ مسله نو خو دغه دماغ ولا علاج کولو دغه یو بي بي وا اغه د ډیر غوسې نه کم د طلاق کړه نو اغه طلاق دلو واجه کم وا اغه نه ټول مونږ رويستو چې اغه د جنات واجه ته تر پر د چی علاج کولو ته څه بیمار وې پهلا ډاکټرانو غبنه ګرځیدل ډاکټرانو ته څه ویل هغه ویل چې لکه دماغ کې د سیګه فرق نشته بیا هغه سره علاجونه نه کېدلو په مولایانو په غبنه ګرځیدل هغه ویل چې لکه جادو غا اثر دی هغه خور باندې چې جنات مناتو حاضری نه وکړي نه دا یو سره صرف لکه خراب شوی او بیا صحیح لکه شو لکه هغه علاج سره تخښوي هغه علاج سره نشو ښه او دا چې فول خور باندې چا نو حاضر کړی لکه مونږ چرته مونږ در باندې څنګه حاضر کړو غنډه نه دا سينو حاضر خو اوس ته بدن څنګه ته څه وایې څه محسوس کوي اوس مې بدن لږ سره کولاو دی صحیح شو سبا دا